حق ده حقوق الله دی پکې الله فرمایي چې وعبد الله عبادت کوي د الله شرک مکوي الله سره دا د الله حق ده او دې باندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دې زیات ایمان کړین دي خبرال څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې تا ته پته ده الله څخه حق دی وینا حق د الله دا ده چې د الله عبادت کوي شریک ونه کوي او بیا د بنده حق دا ده چې الله جنت ورکړي بهرحال آیتونه ور باندې ډیر دي دومره تاسو صرف نوٹ کړئ سوره انبیاء 25 سوره النحل 36 کې الله تعالی خو تفصیل سره د دې خبره کړې ده چې هر پیغمبر د الله حق بیان کړی دی او د الله حق عبادت دی او شرک به پکې نه کوي شرک به پکې نه کوي یو دویم نمبر یعنی حق دویم هغه حقوق العباد دي په حقوق العباد کې اول د مور پلار دي والدین دي مور پلار دي مور پلار باره کې الله تعالی سوره لقمان آیت نمبر 14 کې فرمایي آیت نمبر 14 کزر الاول شی ابه خدا صفحه نمبر 372 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير شرک مکوا مور پلار سره ګړه کوا ازګه چې ته ماشوم یو د مور پلار تا ته د مور په خېټه کې او بیا تا ته پیدا کړی دي سره د ډېرې د کمزوریونه او مور پلار لپاره ګړه کوا دا دویم حق بیانوه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 23 او 24 کې الله فرمایي 23 او 24 کې تاسو د بچو نوجوانانو خاص کرواوري دا خبره دا ډېر ضروری تاسو لپاره هغه دې کې الله تعالی فرمایي بنی اسرائیل آیت نمبر 23 24 صفحه نمبر 257 کې چې الله فیصله کړی دا چې عبادت به بل چا نه کوي او مور پلار سره بنی کی کوي وبالوالدین احسانا مور پلار سره بنی کی کوي اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف کدا دواړه ان د مور او د پلار بوډاګان شوی دي یا یو پکې بوډا شوی دی نو اوف په هم ورته نه وایي اوهو دومره به ورته نه وایي دا دې څوکل وی او داسي او به د اوف په معنی یو د اظهار د افسوس دویم د درد چې کله تا واخلي کنه موږ وای یا د سکونګه نو دې سره د مور او د پلار هغه زړه ورځيږي داسي د بچی ته دومره تکلیف دی نه د لګي مور کا او اظهار د افسوس مکوا ولا تنهرهما رټای هم بزت کوي هم تمړه پس پويږي تا زندگی خو تیرا ده وخت ختم ده فلانه ده ولا تنهرهما رټای ما بزت کوي ما وقل لهما قولا كريما د عزت خبره کوا عزتمند خبره کوا ته په تاسو وایا او عزت سره کینا پسا او غیره د څومره خدمت او غیره کیږي دا او واحفظ لهما جناح الذل د خپل عاجزی او وزر او تخکته کداسي یعنی تابعدار شه 100% تابعدار شه ورته د مور پلار ته د څو جنه من الرحمت د رحمتنا او دغه لږه تفصیل دی د دنیا او د انسان د دې الګ یا د نوجوان یا زمونږ دا خودي خالصه ختمه کیده د آیتونه د مور او د پلار باره کې مقابله کې او وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یواز عملنا دعاګانې مرتکوا چې الله تعالی زما په دې مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې زور کوټوالي کې ساتلې وما یعنی تا دعاګانو کې هم هغه مور او پلار بغیر نه دعاګانې دي نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه تاسو ته درې غټ ګناهونه نه خایم بخاری شریف حدیث ده صحابه ورته کو چې رسول الله خامخوخه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل شرک ول د مور او پلار نه فرمانی کول او دا سه تکیه لګولې او راپاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصور کې دا کرسیانه مرولې د کرسیانه نه نو راپاسې دو وای دروغ گواهی دروغ گواهی دروغ گواهی دروغ گواهی وای موږ ارمانو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموشي بهر لا به تفصیل دې دروغ گواهی نو اول شرک بیا د مور پلار نه فرمانی دا مکوي دا بخاری شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم شریف حدیث دی اسماء بنت ابو بکر د عائشه خور او ابو بکر لور رضی الله تعالی عنها او ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور هغه انو لور چې زما مور ایمان نه دراوړي زه خو سلوک کوم هغه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هاو خامخا بکای دنیوي معاملاتو کې دغه سره سلوک کوي د خدمت بکای موږ بیا باندې جوړو کنه چې زمون نه کوي او د فلانه وغیرہ نه الله تعالی فرمایي چې دا څه نه ده
دا څنګه دا داسې بنه کوي بلکې هغه سره به ګړه د دنیا په معاملاتو کې کوي یا بخامخه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 واری خیره وکړلې پوزه دي خاوري شي دغه په پښتو کې وایي چې هلاک شي خاور ته یعنی مطلب لعنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه. نو صحابه کرام پوښتنه وکړه چې دا څوک یا رسول الله؟ وای هغه سړی چې مور یا پلار یا دواړه بوډاګان عمومي او د هغه ذریعہ سره جنت ته لاړ نشي نو دا هلاک شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټول نه خني کی هغه ده چې د پلار یا د مور چې کوم خپلوان یا دوستان دي هغه سره تعلق ساتي. مسلم شریف حدیث ده هم د پلار دوستانو سره تعلق ساتي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود حدیث ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنو سلمہ یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغو و یا رسول الله زه د مور او پلار د پاره څخه غړاو کوم نه لکه کم عمل وکم چې هغه د پاره ما د پاره هغه د التنغه شو کا بهرحال زه د څه عمل وکم چې هغه د مور او پلار د پاره فائدہ مند. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دعا کوا استغفار ورته کوا او صله رحمی کوا هغه نه علاوه د مور او پلار د تعلقدار سره تعلق ساته دا غي وجه په بنیاد باندې او دا غي د دوستانو احترام کوا. جهاد مسمو یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سره جنگ ته زما خو چراتلم نو مور او پلار می جوړېدل لانی پر خپل بشاړه کې پر خپل او تا تراغلم و واپس لاړ شه هغه او خندوا تا د جهاد نه مخکې هغه د خواندول ضروری دي هغه په جړا کې پر خپل او تدل تل خوشاله چې نه جهاد کوم دا ممکن نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو داود حدیث ده دام د بخاری شریف حدیث ده چې واوري د پلار په خوشحالي کې جنت ته د پلار پر رضا کې د الله رضا ده د پلار پر رضا کې د الله رضا ده او د پلار په غصه کې د الله غصه ده. کپلار غصه ده نو الله غصه ده کپلار راضی ده نو الله راضی ده. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه بخاری شریف حدیث ده چې کوم عمل بهتر ده؟ وای مون په خپل اول وخت کې ادا کول وای بیا مور پلار سره خګړه کول وای بیا د الله پلار کې jihad کول. دا ترتیب ته دغه عجیبه بیا غن اورته jihad کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ده زه چا سره خګړه وکما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مور سره ويغنى بعد مور سره ويغنى بعد مور سره ويغنى بعد پلار سره 3 درجې دي د مور هغه نه بعد بیا د پلار دي د احترام او د خګړې او دغه د خدمت ها معاملاتو کې بیا فرق ورسته وای بیا ورپسې دریم یعنی د دوه احکامات شو الله حق د بندگانو حق کې اول د مور پلار حق دریم د یتیم حق. آیتونه هم دي خو د صرف احادیث تاسو بیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یتیم سره خګړه وکړه ز او کفیل د یتیم دا به قیامت کې داسي یو دا ډول غوډي ملاوګ دا بداسي ما سره چا چې یتیم په سر باندې لاس راخ کلو دا غد وختو برابر ګناهونه به معاف شي. او بیا یو حدیث دې کې چې بلوغت نه رسو یتامت نه بیا یتیم نه د بلوغت نه مخکې یتیم سره خګړه کول دې باندې مخکې می بیان شوی آیتونه د دې ډېر بهترین یو آیتونه مالک له وخت کم دی دا 3 حقونه څلورم خلق سره به خې خبرې کوي خلق وقول للناس حسنا د دې ډېر مصداقات دي. ټول اول مصداق دا دی چې دعوت الله کوا اته چې سورې فصلت کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هغه خسته خبرې کوونکې هغه نه زیات څوک دی چې الله طرف ته بلنه کوي. نو دعوت کوه د الله دین علاوه هر خسته خبره مراد ده نرمه خبره خبره د مینی خبره او زمونږه د معاشره کې د پښتنو کې دا شی ډیر کم دی نو موږ اسانه سره پوي ګنا ځکه څومره ګرځیدلې ما دا شی په دې فارسیبانانو کې ډیر زیات کم دی. بلې سید جون او دا ډیر په مینی سره یعنی دا بهر د هر قوم څخه صفاتونه ته برایانی په بعضی شینه سړی وای د کومونو باندې ګرځیدې او دا غي خخم یادولې. نو هر خبره نرمه کوا درشت خبره سخت خبره کلک خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خلی د زخم د دنیزي زخم نه ډیر سخت دی
دغه جنې زخم په زخم جسم باندې لګي او د خولې دا زخم د زړه دنه زخمی کوي. نو نرمه خبره کوا، عاجزی سره خبره کوا. څلور پنځم مسکینانو سره ښېګړه کوا. مسکین څه ته وایي چې ساکن شوی وي، د غربت د وجې نه ایثار شوی وي، او هغه باندې کې بیا حدیث ډیر زیاتی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د کونډې رنډې وغیرہ او د غریب د پاره کوشش کوي دا مجاهد فی سبیل الله ده. دا دغه جهاد چې کوي دا مجاهد الله په لار کې. شپږم گاونډي د قربت ولا والجار ذل قربا، هغه گاونډي چې خپل د رشتہ دار ترز وي ترور د ماماز وي یا مسلمان دي. ډول مفسرینو تشریح کړی دا دې باره کې خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره حدیث دي چې صحابه کرام وو ویلي چې دا گاونډیان به موږ سره په دې وراثت کې به شریک دي، دومره حقونه. او مختصر یو دوه حدیث واوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سره مسلمان نه دي چې گاونډي ته تکلیف رسي، هغه سره مسلمان نه دي. عائشہ رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه چې اول حق د چا دی؟ وای کم دروازه چې تاسو سره ډیره نږدې ده، کومه دروازه چې تاسو سره ډیره نږدې ده هغه حق هغه اول دی. او بیا د خپلوانو باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کتا سو دا غواړي، متفقون علیه حدیث دی چې زما رزق دې کې د برکت پیدا وشي نو صله رحمی کوي، خپلوانو سره ښېګړه کوي. او بیا هغه گاونډي چې هغه ستا خپلم دی هغه سره خاص کر هغه دی بهر اورېدی شي څومره اورېدی شي بس هغه همدور کې نصیب کې وو ان شاء الله. ورپسې ول جار الجنوب، گاونډي د اړخ یعنی خپل نه دی خو گاونډي دی یا مسلمان نه دی خو گاونډي دی. هغه باره کې یو حدیث واوري مسلم شریف حدیث دی چا چې زمي کافر مړ کو او گاونډي وو او دته نقصان ورساو او دیو د جنت خوشبو هم نه ګول او د جنت خوشبو دومره ډیر دی چې او څلويخ کاله اغل ریزي دومره دی او دیو د غنه نه غنه بم لري. اتم والصاحب بالجنب، اړخ ملګری، اړخ ملګری ټول نه ول خزره خزې د لپاره خوند دی، دغه د ټول د ژوندۍ اړخ ملګری دی باره کې به احکامات ډیر زیاتی. دغه د معاشري بنیادی اقاعده د خزه او خوند هم دین خپلوان جوړیږي، هم دین معاشره جوړیږي، هم دې سره کور خوږ وي، هم دې سره کور تریخ وي. دی باندې چې تخپل کې تفصیل به بیا وکړو. خو بهر حال خزه الله پیدا کړی دا خوند ته د سکون لپاره، لتسكن الیها لتسكنوا الیها، چې تاسو هغه سره سکون حاصل کړئ. دا پیدا شوی د خوند اطمینان لپاره د خزه. او بل دې کې دې یسکن الیها هغه سره سکون حاصل کړئ. پیدایش مقصد د خزه د خوند ته د سکون ورکول دي، دا د سړی حق شو. خزه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې خوش اخلاق سره هغه دی چې خزه سره خوش اخلاق کوي، خزه سره خوش اخلاق کوي. او موږ د دنیا سختی په کور کې په خزي خبره په بازار کې نری غوغه خرو کوټه ته پر ورځ مړه خزي دی په څه کوي. دا وایي نه به زموږ معاشري عادتونه دا سړي دا خو په تور مثال یو مثال د معاشري څخه در کوم چې هغه پوي کې سړی آسان شي. اومده ګرنګي خزي څوک وایي دا خو د ټیشو پیپر په شان دی یا خزه خو د سپلای د نوک په شان دی یو بدله کبله وغیرہ وغیرہ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما بوشن سره مینه ده خزه یعنی بیبي خپل او عطر کوم مسلمانی سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې بار به سينور. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو خزه داسې حالت کې مړ ولا چې خاوند ته خفاو دی به جهنم ته ځي، د جنت ته نشیتله. انده ډول متبادل حقونه دي، حدیث ډول باندې کې ډیر دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خزه سره سختی مکوئ، دا د پختۍ نه ده، د دې د کوګوالي نه پیدا واخلئ. سختی کوي نو ماتي، چې نرمي کوي نو کګدا. نو دا ټول تفصیلی د سړی ته د ژوند تیرولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. په دې کې ډیرو تفصیل دی، بهرحال هدایت کې پکې. نو دا اته خبرې شوې. نهم وابن السبیل، مسافر. په دې کې دوه کسان دي بیا، یو هغه مسافر چې کور نه بهر دی او ملما هم پکې راځي دي. کې ملما باری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو کې چې څوک په الله باندې ایمان لري نو هغه د مسافر عزت او د ملما عزت احترام دی وکي. او درې ورځې د ملما حق ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ملما د کراغه درې ورځې هغه په زورم خوړی شي، غلام کولای شي او ته ورته هیڅ نشي ویل، دا حق دی. هغه نه بعد کته ور کوي نو هغه ته احسان دی، په هغه باندې هغه ته احسان دی. همدارنګه مسافر چې کوری نشته دومره حق دی چې زکات هم ورکولای شي، اگر که په کلی کې هغه مالدار ولې نه دی، عملدار ولې نه دی. بیا په دې کې قسمونه دي، مجاهد دی، طالب دی، د الله د دین د پاره کور پر خود دی، هغه اول نمبر دی. لسم
هغه چې مالکان شي دي خلاصونه دي تاسو ان تاسو نو کاران وغیرہ ته غلامانی ته نو کاران دي هغه باری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو نوکر روټي پخه کی او دغه روټي کې هغه ګرمي سختي یخني لیدلی او تا ته راوړي نو ځان سره کینوا کلهګوي نو یو ځو نړۍ خامه خور کې خیر دی چې هغه دل جیو شي هغه سره برابرۍ وشي الله تعالی تا ته درکړې ده او خیال کوه ابن عبد الله ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیال کوه تا باندې یو بر بل ده کته به نوکر برای نه تا نه برمشتا تا نه برمشته جاتا ته رزق درکې کده ته ور کوي نه تا ته هم څوک درکې بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی کې درې خوبیانې راجم شینو الله ودتا جنت د خپل سوري لاندې زیور کی پاغه کې یو داده چې کمزوري سره نرمي کول او بدی کې نوکران غلامان راځي او اخیری خبره ده چې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا هغه سړي سره الله مين نه کوي چې هغه کبرجنی هغه ځان باندې فخر کوونکی ما داسې وکړلو زړه سي تکړه مو ما قوم داسې دی ما خاندان داسې دی دا د الله ډیر بدی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت پورې دی به دای د کبرجن د مینګانو په شان چونټي دا غي په شان دی برا پاتې غي په شان دی بوړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کبر د لویواله دا زما حق ته دا زما صادر ده دا چې څوک راکاږي زبر راکاګما او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د یو ذره برابر کبر وکړو دا به جنت ته نزي الله دې موږ تاسو عمل کولو توفیق راکړي د دې به تفصیل ډیر زیات ده موږ د سوشل میډیا کې وګورئ هر څوک په خپل پارټي په خپل خاندان په خپل خبرې دبل دغه یو سړی پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې یا رسول الله موږ خدا غواړو چې خې کپڑے واچو خدان جوړ کو نو آیا دا کبر کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې نه کبر داده چې د بل صحیح خبره ما معنا خپل غلطه خبره به صحیح ثابت وا او هغه ته تکلیف ورکوا او زموږ اعمال تقریبا انداز دی الله تعالی دې موږ تاسو عمل کول توفیق راکړي سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین